السلام علیکم. خالد خان ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د پښتنو بدبختی لا روانه ده. هر لحظه نوې د غم خبر راځي. د سوات، بونیر، باجوړ، دیر، شانګلا، بټګرام، مانسیرا، هزاره ډیویژن، کوهستان، د ګلګت بلتستان سره سره چې دی نو دغه غم چې دی نو د پیښور د واده تراکوز شو او نن ثوابه چې دا نو هغه هم افت وخله. کلاود برست وشو، هغلته اوریځې وشلې دی او د هغې د وجې نه ناڅاپي ناګاهي چې دی نو ډېر زیاتې اوبه رالې او سیلابي کیفیت جوړ شو. کله چې څنګه سیلاب راغی نو په اولنۍ مرحله کې د ډیپټي کمشنر ثوابه نصر الله خان د دفتر لخوا چې کوم بیان جاری شو نو په هغې کې 15 کسان شهیدان شوي چې اوبو وړلي او 12 ودانۍ چې دي نو هغه د ځمکې د مخ نه لاړې وې، د اوبو ریلې سره لاړې وې. خو کله چې ما دا ویلاګ ریکارډ کو نو د دغې پورې د شهدا تعداد چې دی نو هغه 1300 ته رسېدلی دی او د املاکو زیان چې دی نو د هغې اندازه نه لګي، خو هغه هم ډېر سیوا دی او دغه شانتې هغه تکلیف چې دی نو لا روان دی. د ثوابه ډسټرکټ ایڈمنسټریشن یکدم چې دی نو د صوبې مختلف اضلاع ته غږ وکړ د ریسکیو 1122 د عملې دپاره. سړي ته افسوس وشي ځکه چې د موسمیاتو د رپورټ مطابق او دغه اندازې سنچي لګېدلې وي چې دا آفت چې دی نو را روان دی. بله مردان او ثوابه دا داسې سیمه ده چې کوم د بونیر یا د ملکنډ یا د کړمار د غر دا سلسلې دي نو دا ټوله یو غریزه سلسله ده. نو د ثوابه د ګدون ټوپۍ او د ثوابه د مانیرې طرف ته د دې علاقو سره سره بیا که تاسو مردان ته راشئ نو رستم او رستم سره خوشا دغه علاقې چې دي نو هغه په خطر کې دي. نو دغه شانتې که تاسو وګورئ نو ممند جنسیم په خطر کې ده، ځکه چې د زرګونو لکونو کلونو په تاریخ کې که تاسو ممندو ته لاړ شئ نو په دغه وچه سپوره ځمکه باندې هم چې دی د قدرتي اوبو د بایدو هغه آثار شته. د دې مطلب دا چې دلته په زمانه کې بارانونه او سیلابونه او اوبه چې وي نو هغه موجود وي، ځکه د هغې نښې دي خاني دي. او خو خاص کر په پیښور واده کې په هغې کې مردان راځي، پیښور راځي، نوخار راځي. دا خو د سیندونو د وجې نه په خطر کې وي، خو ثوابه د غریزې سلسلې په حواله هم په خطر کې وه. خو دا به بیا هم سړي وایي چې یو لرې پرتې علاقې دي یا د حکومت په کاتو کې په مضافاتو کې راځي. را به شو پیښور ته، سر ښار ته، دارالخلافه ده د خیبر پښتونخوا د دې صوبې. په پیښور کې چې نن کوم حالات جوړ شوي دي نو هغه دا ده چې غونډ پیښور په یو غټ تالاب کې چې دی نو هغه تبدیل شوی دی، بدل شوی دی. اوبه کورونو ته ننوتي دي، ګدامونو ته ننوتي دي، دوکانونو ته ننوتي دي. څومره د املاکو یا څومره د پیسو تاوان چې شوی دی هغه د اندازې نه بار، ځکه چې غټ غټ ګدامونه او دوکانونه اوبو وهلي دي او داسې صورتحال و چې په بازارونو کې د شټر د سره سره پورې اوبه ختلې وې. حکومت دلته هم غیب و. زه نن خبره خاص کړه په پیښور کومه، دا باران چې راشي نو اونې بوټې هم ووینځي، آبادۍ هم ووینځي، صفایي هم راولي او قسم نه چې کوم یو د رحم یو د سړیتوب باران وي. کچا آبادۍ هم یوسي، خټ هم که د چا مخ تور او خیرین نه هغه هم ورله ووینځي را مخکې کړي. نو دا باران په دې صوبه نه دی ورېدلی، دا باران په پیښور نه دی ورېدلی، دا باران د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا په 14 کاله حکومت ورېدلی دی چې د هغې دغه ناولې مخونه یې، دغه خړ او دغه تور مخونه یې چې دی نو خلکو ته صفا کړ، څرګند کړ، ورڅه خلکو په خپلو سترګو ولیدل. دا پیښور چې کوم حال دی نو د هغې وجوهات چې دي نو د ټولو نه اول تجاوزات دي چې په هغې کې تاجر برادري، دوکاندار، د پیښور د خپل خلک او ضلعي انتظامیه چې هغه منتې اخلي، ماهانه اخلي، بتې اخلي. نو تجاوزات چې دی نو دا د ټولو نه غټه خبره ده. یوه خبره دویمه دا ده چې په دې ښار کې څه منصوبه بندي نشته، خو چې د چا په کوم ځای کې خوښي څنګه کور جوړي، سوچه ته یې جوړي، څومره لار پرېږدي. کوم چې دا ضلعي انتظامیې یا د پخواني میونسپل کارپوریشن یا د پېښور ډیولپمنټ اتارټي یا دغه شانتې باډیز چې جوړ دي د هغې په حدودو کې نو هلته خو یو برایه نام قانون شته، یو نقشه به پاس کوي، یو اجازت باندې
حالانکه دغه قانون باندې عمل نه کیږي. ټول پېښور کې د پی ډی آی چې په دې مرکزی یونیورسيټي پېښور یونیورسيټي روډ باندې جمرور روډ چې ورته وي په دې د پلازو ګوره د قانون مطابق هر پلازا یو کیپیسټي مطابق باندې انډرګراوند کار پارکینګ جوړي چرته دي په قانون عمل نه کیږي. دغلته هم زمونږ د ښار سرمایه‌داران ریل اسټیټ بلډرز او سرکاري اهلکار چې دي نو په دې کې ملو دي، بلکې دا سرکاري اهلکارو او د حکومت کې د وزیرانو مشرانو او د ممبرانو همدغه روزګارونه دي. نو دویم وجه چې ده هغه دا وه. درېیمه وجه دا ده چې مجموعي طور په ښار کې چې دی نو منصوبه بندي نشته. اوس آبادي څومره ده، را روان 100 کاله کې به څومره، نن ضرورت څومره دی د نالۍ د ویړۍ، را روان 100 کاله کې به څومره. د هغې مناسبت سره د ویړۍ نالۍ جوړوالی، د هغې پلنوالی، د هغې باندې سر په ټول دا ټولې خبرې شاملې دي او د هغې یو اندازه لګولي چې موږ به د څونه کورونو اجازت ورکړو، د کور کې به څومره خلک یي، هلته به څومره استعمال د اوبو کېږي. نو دویم دغه ناقص منصوبه بندي ده. درېیم چې دی نو هغه په ښار کې د صفایي سوترایي هېڅ انتظام نشته. داسې ځایونه نشته چې هلته یو مونږ چې په پښتو کې ورته ډیران وایو یا دغه د ادارو د طرف نه چې دغه د ډسټبینونه د ګنده غټې بکسې ولګي. اول خو موږ صفایي نیم ایمان دی خو موږ پوره بې ایمانه یو. صفایي که موږ کوو نو دې ته وایو چې د کور او د دوکان نه ګند لارې او کوڅې ته او سړک ته راووله. که ډسټبین لګېدلی هغې ته موږ نه رسو، بیا دغه ډسټبین اوچتېږي نه، بیا چې اوچت شي نو ښار کې د دې ځای نشته. نو لهذا څومره کچره چې ده په کم شکل کې چې ده هغه د ښار په دې کورونو، په کوڅو، په لارو، په سړکونو، د بجلۍ په تارونو، په دغه ویړو، په دغه نالو کې او د هغې د وجې نه هغه نالۍ او ویړی بلاک وي، هغه نکاس بندوبست نه کېږي. دا درېیمه المیه ده. څلورمه دا ده چې په سلونو زرګونو کلونو مخکې چې دا پېښور و دې ته به یې وال سټي وې، دروازې وې غیر چاپېره د حفاظت دپاره دیوال و. د دې په منځ زمانه کې د انجینرینګ شاهکار شاهي کټه به یې ورته وي چې ډېر لوی نیر و چې هغه د ګنده اوبو د نکاس لپاره جوړ و. په دې ټول ښار کې تېر شوی د ټول ښار د روټین او باراني اوبه به هغې ته راتلو، د پېښوره به وتلې، هېڅ مسله نه وه. نن هغه شاهي کټه ځای په ځای بنده شوې ده، په هغې خلک قابض شوي دي، هغه تنګه شوې ده. هغه د نکاس هغه غټ سیسټم د زرګونو سوونو کلونو هغه چې دی یو قسم لا متروک دی. که تاسو وګورئ د ورسک ډیم نه د پېښور په منځ زمانه د فقیرآباد طرف ته چې کوم نیر د بخار دپاره تېر دی، نو دا به دونه رڼې او سپینې اوبه وې چې انسانانو به هم څښلې او ماشومانو به هم پکې لامبل، لمونځ اودس پکې د نن هغه د دنیا د ټولو نه آلوده اوبه دي. دغه بله وه. پخوا زمانه کې چې موږ هلکانو او میونسپل کارپوریشنو موټروی نه وه، نو د چارسرې پېښور منځ کې دا جي ټي روډ و، نو د ګند د کارپوریشن یو لاری به و چې به روزانه د ښار دا ګند ټولو او هغه به وړه. دا به دې تختابادې طرف ته د شالم پول طرف ته به وړه. هلته به نو سړک په غاړه پټي و، هغې کې به یې غورځو، یو څښا بوی ګندګي به، خو دغه لاری به ازادې تلې، د دې نه به ډېر ګند پرېوته. او کله به دا لاری مخکې شو سنګل روډ او ورپسې به ستا ګاډو، نو تباه او برباد به وي. بیا به څه زمانه پس به د کلو دا زمیندار راتلو، دغه ګند به اوچتو، پټوله به وړه. بهرحال د پېښور د ګند ټکانه لګول یا سوځول، ډسپوزاب کول یا د پېښور نه یو بار ته وتل چې دی نه هغه هم چې دی نو څه بندوبست نشته. د دې باوجود که د بلدیاتو نظام دی هغې کار نه دی کړی، که کوم خلک منتخب شوي دي غلاګانې کړي دي، د بلدیاتو سره تړلې چې کومې ادارې دي د ښار د ترقۍ په هغې کې چې کوم اهلکار دي هغې ځانونه جوړ کړي دي، که وزیران، ممبران، سینټران، امیګان، امپیګان راغلي دي هغې ځانونه جوړ کړي دي. د هغې په نتیجه کې دا و چې دې ښار ته چا توجه نه ده کړې او دا ښار چې دی دا بې مالکه بې وارثه دی. بیا عمران خان دی او د پی ټي آی به د بلدیاتو ته د اختیاراتو ورکولو خبره کوله، خو چې کله خپل حکومت شو دا خپل بلدیاتي انتخابات هم ګټلي دي او په خپلو خلکو یې سود نه و. نو بلدیاتي ادارو سره پیسې نشته چې کوم واسه محکمه ده هغې کې هم تنخواګانې نه وي او په هړتال وي. نن په چارسرې کې په دې حالاتو کې هم د واسه ملازمینو چې دی نو هړتال کړی دی د تنخواګانو د عدم ادایګۍ د وجې نه. وزیر اعلی صاحب خو نو غایب و، خو چې نن راغی نو غونډه پورې چې دی نه هغې تر غاړې کې د وفاقي حکومت او دا یې وي چې زموږ پیسې دی دې موږ له راکړي. دا اوس دې ولس ته دا سوچ پکار دی. نن به تاسو په دې رسېدلی چې دا اوټ څومره قیمتي دی، په 15,000 روپۍ نه خرڅولی دی،
په نوکرۍ دی، په ټرانسپورټ دی، په ټیکه دی، په غم خادی دی، په خاندان دی. دا ښار ستاسو دی، دا وطن ستاسو دی. ماحولیاتي تبدیلي هغه هر څه راغلو. اربن پلټینګ ته وګوره، نن د پېښور حال ته وګوره. د 21 تاریخ پورې د بارانونو ویل کېږي او که دا حال جاري وي نو زما دا خیال دی چې 80% به د املاکو کم سے کم په ټوله صوبه کې نقصان وشي. ځاني نقصان به د دې نه علاوه وي. ترقي خو هسې هم نشته، هسې هم خیر خیریت دی. بالکل د خدای په اسري یو، خو دا غم دا آفت چې دی نو د دې نه یو عبرت او یو سبق اخیستل پکار دي. اجازه غواړم، د الله په امان.